السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکې چې کومه خبره شوې وه نو هغه همدغه کوه چې په اشعارو کې د عشق په بنیاد باندې داسې الفاظ ویل چې هغې کې نبي علیه الصلاة والسلام ته یو قسم له خطاب وي او شاته عقیده سمه وي. د دې په اشعارو کې گنجایش دی، خو لیکن چې کوم حضرات تاسو یادوي نو د هغې عقیدې باره کې خو موږ خبره نشو کولی، خو چې کوم کتابونو کې د هغې کوم عقاید لیکلي دي نو هغه عقیده خرابه عقیده ده، د هغې هغه اورېدل نه دي پکار. باقي تمبل شو نو تمبل اگر چې څه حده پورې دغه شته گنجایش دی، خو بیا دوی په حد باندې ودرېږي نه، بیا ورسره نور څیزونه یو ځای کوي. او نن سبا خو بعضې نعتونه داسې دي چې هغې شاته پس منظر کې یو قسم له ښه که باقاعده میوزیک غږېږي. نو که بنده نعتونه اوري نو صحیح الفاظو والا اورېدل پکار دي، بغیر د تمبل والا نعتونه اورېدل پکار دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اصل خو جی د قرآن پاک ړومبنی حق په موږ باندې دا دی چې په ناظره باندې وویلی شي، بیا په معنا باندې زده کړی شي او بیا په هغې باندې عمل وکړی شي، بیا بل ته ورسولی شي. اصل حقوق د قرآن پاک دا دي چې کوم یو کس په ناظره باندې نی ویلی نو هغه له په ناظره باندې د شروع کولو فوري طور کوشش پکار دی چې فوري طور هغه شروع کی، خو تر څو پورې چې هغه زده کړی نی یا د شروع کولو ترتیب نی نو صرف قرآن پاک ته کتل ثواب دی چې په دې نیت بنده ګوري چې دا د الله تعالی برحق کلام دی، زما په دې باندې ایمان دی او دا زما د رب کلام دی، نو دې کتلو کې ثواب دی. خجی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په اشعارو کې صدوره مسله نی په داسې الفاظو باندې، البته عقیدی اصلاح انتهایی ضروری ده چې عقیده پکې شاته خراب نه وي، او عقیده ده چې نبی علیه الصلاة والسلام حاضر ناظر دی، نو که د دې عقیدې په بنیاد باندې وي نو بېشکه گمراهي ده، شرکیه الفاظ دي، او کنه عشقیه انداز کې وویل شي نو د دې گنجایش موجود دی. صلات التوبه چې کوم موږ کولی شي د خپلو ګناهونو د مغفرت په بنیاد باندې، د هغې دپاره په موږ کې څه خاص صورتونو تلاوت هغه متعین نه دی، که هر یو صورت یا هر ځای کې قرآن پاک آسان وي نو هغه لوستلی شي. موجوده حالاتو کې د اختر موز باره کې ملګري تپوس کوي چې په بعضې ملکونو کې دا پابندۍ دي چې هغې د اختر موز دپاره خلق راجمع کېدو باندې پابندي ده. نو ملګري تپوس کوي چې زموږ دپاره څه حکم دی؟ نو د دې حکم دا دی چې د جمعې او د اختر مسله دا یو شانتې ده، چې کوم ځای کې جمعه جایز ده نو هلته کې اختر موز هم جایز ده، چې کوم ځای کې جمعه نه ده جایز هلته د اختر موز نه ده جایز. نو چې کوم ملګري په داسې ځایونو کې دي چې هلته کې د جمعې موز جایز دی نو د هغې دپاره د جمعې په مسله کې دا ویلی شوي چې هغې په خپلو ډیرو کې په جمع سره د جمعې موز ادا کولی شي. یو ملګری مخکې شي او 2 4 6 یا 10 20 هر څومره ملګري چې وي نو د جمعې موز دی ادا کی، خطبه دی ووایي او موز دی وکړي. دغه شانتې د اختر مسله ده، که په غټه اجتماع باندې پابندي وي او دوی په خاریه کې پاتې کیږي، یعنی په داسې ځای کې پاتې کیږي چې هلته کې د جمعې شرایط موجود وي، نو بیا دوی په خپلو مقاماتو باندې په لږ تعداد کې د اختر موز کولی شي. هغې دپاره جماعت هم شرط دی، خطبه به هم وایي او د 2 رکعاته واجب د اختر موز به کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا تاسو چې کومه نقشه را لېږلې ده نو دې کې د میاشتې چې کوم نوم دی نو د هغې نه ښي او ګس طرف ته مختلف منټونه ورکړي دي. نو دا چې کوم ښي طرف ته منټونه دي یعنی لږ بعض ځای کې 15 دي، بعض ځای کې 16 دي، 17 دي، 18 دي وغیره، نو دې نه د اشراق هغه ټیم مراد دی چې نور راوخیږي نو دوره ټیم پس اشراق جایز کیږي. دا بل طرف ته ګس طرف ته چې کوم منټونه دي بعض ځای کې 40 دي، بعض ځای کې 50 دي، 65 دي وغیره، نو د دې نه مراد دا دی چې دا د مازیګر ټیم دی نقشه کې کوم لیکل شوی دی
نو دا دیته عصر حنفي وای. عصر حنفي مطلب دا دی چې زمونږه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې نمازیګر ټیم په دغه ټیم داخليږي او دا د پاسه چې کمنټ لیکل دي او مثال په تور باندې 40 منټ دی. انو امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې به د دغه کې مازیګر د لیکل شي ټیم نه به 40 منټ مخکې د هغه په نسبت باندې د مازیګر وخت داخليږي. نو د لیک نقشه کې چې کوم عصر ټیم دی نو د عصر حنفي وي او دا غبره چې کوم فرق دی نو دا عصر شافعي دی. چې د دې مطلب دا دی پزړه کې تلاوت کول شونډې نخوزول یا شونډې بند ساتل. نو اصل کې تلاوت وای دیتا چې هغه په جبه باندې ادا شي او کم از کم دومره आवाज را واسل چې دوره ک د خپل आवाज په خپل باندې ووري یا که په خپل باندې نوري او یو کس د خلی ته شونډو خواته خپل غوږ رانږدې کین چې هغه اوري او کنه بالکل شونډې بندې وي نو دا تصور د تلاوت ته او د تصور د تلاوت د تلاوت نشي ویلې. فقهاو دا مسله لیکلي د کتابونو کې چې د ماهوارای پر ورځو کې د ماهوارای زنانه چې کله ماهواري وي نو په دغه ورځو کې هغه د پاره تلاوت کول دا حرام دي. خو لیکن کچری یو زنانه په زړه کې تصور کوي د تلاوت نو دا نه دی حرام، دا ګناه نه دی ځکه چې د تلاوت نشي ویلې. نو تلاوت کول دا د جبه عمل دی، په جبه باندې د هغه تلفظ ادایګي ضروری ده او چې په جبه باندې تلفظ کیږي هغه سره د شونډو حرکت لازم دی. کدا سینی نو بیا دا تلاوت نه دی، دا تصور د تلاوت ته. تلاوت جدا شی دی، تصور د تلاوت جدا شی دی. فقهاو دا مسله لیکلي د کتابونو کې کچری یو سړی په موس کې شونډې بندې وي او هغه تلاوت کوي داغه د سر نموز نه کیږي. انو د دې خبرې خصوصي اهتمام پکار دی چې تلاوت کله کیږي بنده کوي نو دومره انداز کې आवाज را واسل پکار ضروری دي چې د پخپل ووري یا کده نه اوري چې شونډې خوځي او که څوک اوریدل غواړي او د شونډو خواته خپل غوږ راړي نو چې کم از کم هغه आवाज هغه په غوږونو کې پریوزي دوره आवाज ضروری دی. په یو نیت سره د قران پاک سوارلس سجده تلاوت ادا کول مبارکي ستاسو سوال دی. نو نیت اصل کې دا د زړه عمل دی او د زړه سیز دی. په جبه باندې ویل دا د مستحب په درجه کې دی. نو که یو سړی د قران پاک سوارلس سجده کوي نو ظاهره خبره ده چې هر یو سجده کوي نو په زړه کې یو نوې نیت موجود وي نو دغه نیت کافی دی. او که په جواب باندې وای نو که په اول کې او وي که نورو کې نه وای نو اوس مسله نشته. نو په یو نیت باندې ډېر سجده تلاوت ادا کول په دې معنا باندې صحیح دي چې د هر یو سجده د پاره په زړه کې یو نیت موجود دی. نو دې چې کله سجده کوي نو الله اکبر دی وای او سجدي ردی لاړ شي درې پیری کم از کم سبحان ربي الاعلى وای بیا الله اکبر وای نو اوس بل سجده وکړي دي نو بیا به الله اکبر وای سجدي لبلاړ شي نو دا بیا چې الله اکبر وای نو دا یو مستقل د بزړه کې نیت ته دغه نیت دغه سجدي لپاره کافی دی. د دعا په اول کې او په آخر کې د موز والا درود شریف ویل پکار دی که یا صرف صلی الله علیه وسلم ویل هم کافی دی. ملګری دا سوال کوي نو چون کې دعا د الله پاک ته د عاجزۍ د تواضع او د تضرع حالت ده نو په دې کې چې څومره ډیره عاجزي وي نو دومره ډیره بدای کې د قبولیت امکانات سیوا وي. انو دا صلی الله علیه وسلم دا بشک یو درود شریف ده خو لیکن افضل درود هغه درود ابراهیمی دی. درود ابراهیمی هغه ته وای کوم چې مونږ او تاسو په موس کې وایو نو ډیره بهتره خدا ده بلکې داسې به وایو چې لکه ضروری هدف پورې په کار دادی چې بنده په د موز والا درود شریف وای
او په دعا کې دا سوچ نه کول پکار چې ورته تلوار د زر کول غواړي نه، دا خو الله پاک نه غوښتل دي چې غوښتل دي نو په توقیت باندې په استقامت باندې د موږ ول درود شریف په اول او آخر کې ویل غواړي. او کچره صرف د صلی الله علیه وسلم وای نو کافی به وی، ولیکن د کافی کېدو خبره دلته نه ده، دلته د قبولیت خبره ده. داغه امکانات په درود ابراهیمی کې ډیر زیات دي. کچره یو سړی خپل خزي ته په ټلیفون باندې وای چې ته په ما طلاق او درې پیری وی، نو که بغیر د سوجنه ویلی نو خو ګناه هم ده، ان په توبه باندې به الله تعالی معاف کی او د خزي حق هم والده انداغي سره د معافی سلسله پرته ده چې هغه معاف کوي آخرت کې او کنه معاف کوي. د معافی دا خبره خو یو طرف ته بکو، او کچری داسي ویلی انو بیا به درې طلاق واقع شي، خزه د دنه بیا حرام شوی د په د باندې حرام شوی ده. انو د رښتې دا مسله خو پکې اهمه مسله ده. نو دا خو تاسو د سوال جواب وي، او باقی تاسو ملګری الفاظ ویلي دي سین دی ویلي او داغي حکم څه دی، انو د هغه جواب دانه دی خجی ځکه چې طلاق مسله انتهایی باریکه مسله ده. انو که بیا تاسو د هغه باره کې معلومات کول غواړئ نه تاسو بیا زما پرسنل واتساپ ته داغي هغه پوره ډیټیل تفصیل را لېږئ چې هغه څنګه الفاظ ویل دي سو پیری ویل دي او هغه کسب په خپل باندې ماته خپل قصه کوي، نو بیا به داغه حکم داغه نه پس بیانېږي ان شاء الله تعالی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. الله جل شانه د استاسو د اعتکاف قبول کی او مونږ هم د دعاګانو محتاج یو، مونږ ته پکې هم دعاګانې کوي او الله تعالی دې په صحیح طریقه باندې مونږ له تمام اعمالو کولو توفیق راکړي. دا تاسو تلاوت باره کې خبره کړې ده، نو تاسو د میسج اوریدو نه پس ما خپل له کوشش وکړ او ما شونډې بند کړې، نو ما خو تلاوت نشو کولای ځکه چې دې کې بعضی حروف دي چې خاص کر هغه خو ادا کیږي په جواب شونډو باندې، او بند شونډو باندې تلاوت دا تلاوت نه دی. انو بیا هم چې تاسو تلاوت کوئ نو شونډې کولاو ساتئ، چې ستړي شئ نو دمه ورته کوئ. لږ عمل او د صحیح عمل دا ډیر بهتر دی د هغې ډیر عمل نه چې هغه صحیح نه وي. صحیح